بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډ کی تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، نن پروګرام کې به په درې څلور مهم ایشوز باندې خبرې اترې کوو. په پېښور کې چې کوم هسپتالونه دي، بعضې هسپتالونو ته چې کوم سامانو د هغې ترسیل او د هغې د سپلای نه بغیر 1 ارب روپۍ چې کوم دي نو هغه جاري کړی شوي دي. په دغه سلسله کې د صحت محکمې د انکوایري کولو فیصله هم کړې ده. دا کم هسپتالونه دي او دغه شانتي انکوایریز خو وشي، ځینې انکوایریانې چې کوم وي هغه د تاخیر ښکار شي، ځینو نتایج چې کوم وي یا سفارشات چې کوم وي هغه مخې ته هم راشي. آیا بیا په دغه باندې عمل کیږي که نه کیږي، څومره عمل پې کیږي، په دې باندې به خبرې کوو. دې سره سره وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار صاحب ویلي دي چې امریکا موږ د روس نه چې کوم د تیلو اخیستل دي د هغې نه نشي منع کولی. هغې وایي چې د سټیټ ډپارټمنټ چې کوم د امریکې د هغې دوره وه، د هغې دوران د هغې د حکامو سره د اسحاق ډار صاحب خبرې اترې شوي دي او هغې په دې باندې چې کوم دي نو راضي دي. دغه شانتې کوشش به دي وایي چې زموږ دای چې کوم بارت سره په کومو شرایطو باندې هغې بارت ته دغه تیل ورکوي، په هغه شرایطو باندې به موږ ته هم راکړي. نو آیا دغه په دې صورتحال کې دغه ممکنه ده او که فرض که دغه د تیلو دغه سپلای د روس نه شروع شي، پاکستان ته تیل، پاکستان د روس نه تیل واخلي، نو بیا چې کوم دغه د مهنګایۍ موجوده صورتحال دی په دې باندې به څومره اثر پرېوځي، ځکه چې غریب خلک هم د دغه تیلو له قیمتونو سره چې بیا کم د ضرورت هر څیز دی هغه ډېر سیوا ګران شوی دی، د هغې له وجې نه خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. نو آیا بیا د دغه معاهدې سره یا دغه د روس نه چې کوم تیل راځي د هغې سره به د عامو خلکو په ژوند کې څه لږ ډېر فرق راشي که نه، دغه چې کوم د مهنګایي صورتحال دی خاص کر په دغه حیثیت سره. نو بیا په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. دې سره سره په حیات آباد سپورټس کمپلیکس کې د خیبر پښتونخوا چې د کالجونو کوم ترمنځ کومې لوبې دي هغه شروع شوي دي. لومړۍ مرحله چې کوم د دغه لوبو وه په هغې کې د 290 سرکاري کالجونو 14,000 نه سیوا کلاړیان چې کوم نو هغې شرکت کړی. اوس چې کوم په صوبایي سطح باندې اخري راؤنډ دی 800 پورې کلاړیان چې کوم دي نو په دغه کې حصه اخلي. په دغه کې 4 لوبې دي چې په هغه کې کرکټ دی، والیبال دی، فوټبال دی او بیډمنټن دی. دغه مقابلې چې کوم دي نو دغه به کیږي. په دغه سلسله کې څه د لوبغاړو سره نن زموږ د ورځې خبرې شوي دي، هغه به هم پروګرام کې شاملو چې څومره دغه د لوبو مقابلې چې کوم دي په کالج په سطح باندې، په سکول په سطح باندې، د یونیورسټیانو په سطح باندې دا څومره ضروري دي د دغه تعلیم سره سره چې کوم دغه تفریحي او دغه غیر نصابي سرګرمۍ چې کوم دي په هغې باندې به هم پروګرام کې خبره اتره کوو. او د هغې سره سره نن په ټوله صوبه کې د خیبر پښتونخوا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي چې کوم ملازمین دي هغې احتجاجي مظاهرې کړي دي، دغه شانتې مختلفو ضلعو کې هغې احتجاجي ریلیانې هم کړي دي او یو څو د هغې مطالبات دي چې دغه مطالبات پوره نه وي شوي بیا به دي بایکاټ وي، دي هلتال هم روان دی. دې سره سره چې کوم د سیلابونو صورتحال او په کومې علاقې کمې ضلعې چې کوم سیلاب ځپلې ضلعې وي هلته چې کوم د دغه نقصانونو سروې کېدو نو هغې د دغه سروې نه هم د بایکاټ اعلان کړی دی. څه دي دا مطالبې، نو دا به د هغې سره خبرې اترې کوو چې دغه څه وایي. پروګرام چې کوم موږ سره لومړی ایشو ده نو هغه په خیبر پښتونخوا کې چې کوم سرکاري هسپتالونه دي هغې ته د سپلای نه بغیر د 1 ارب روپۍ چې کوم دي نو هغه فنډ هغه جاري کړی شوی دی. دا معامله څه ده، په دې باندې زموږ سینیر همکار زاهد میروخیل سره به خبرې کوو. زاهد صاحب ډېره مننه. که لږه ته دا ووایي چې دغه کم هسپتالونه دي چې دغو ته دغه سامان جاري کړی شوی دی، دغه معامله څه ده او د صحت محکمه په دې اړه څه وایي، هغې څه دغه شانې د تحقیقاتو یا د انکوایري څه فیصله شوې ده، څه ټیم جوړ شوی دغه سلسله کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ارشاد صاحب د هیلث ډپارټمنټ یو پروجیکټ دی ته ریویمپینګ پروجیکټ وایي. مطلب دا دی چې د هسپتالونو دوباره نقشه بندي یا د هغې بهتري، هغې کې چې کوم سامان پکار دی، سہولیات پکار دي د مریضانو دپاره، دا د هغې دپاره دا په ټولو ډسټرکټ هسپتالونو کې ورسره تحصیل هیډ کوارټر هسپتالونه چې دي د دې دپاره دا یو پروجیکټ دی. او دویم پروجیکټ بیا دی کې دا د لاندې چې کوم هسپتالونه دي پرایمري
کیر هسپتالونه چې دي مطلب بیچی شو او ډیسپنسری شو او سره رورل هیلث سنټر شو RHC چې څه ته وایو دا دغه لپاره ځان ته پروجیکټ دی دا موږ چې کوم خبره کوو دا د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتالونو لپاره د سامان سپلای یو پروجیکټ دی او دا د 27 ارب روپو ټول پروجیکټ دی په دې کې مطلب نور سيزونه هم دي تعمیرات هم دي او اخو د نور سامان هم غستلو خو دې کې تقریبا د 1.5 ارب روپو نه تقریبا زیات پیسې چې وي دا د سامان لپاره مختص وي چې په دې باندې تاسو اکوپمنٹ والے کوم ځای کې مطلب ایکس رے ماشين نشته غو اخلي کوم ځای کې نور څه پکار دي بیډونه پکار دي یا نور څه سامان پکار دی غو اخلي مسله دې کې دا شو ارشاد صاحب چې د ډیر وخت نه دا پروجیکټ چې کومو دا ایثارو ډیر وخت نه د کې د کورونا د 2 کال هم تقریبا تیر شو دا غي نمک کې هم دا یو کال ایثارو نو دا بیا یو سپیشل سیکټریو په هیلث ډپارټمنټ کې دا بیا غته حواله کړی شو مطلب هغه PD شو پروجیکټ ډایریکټر شو جی چې پروجیکټ ډایریکټر شو نو هغه کې دا سلسله شو دا ټول سامان چې دا اکوپمنٹ دا واغستل شو او ټول چې کونه چې کمنی پیسې چې د پیمنٹ متعلقه کپنه ته وشو د دوران کې هیلث ډپارټمنٹ په خپل باندې د لپاره دا سیټ چې کوم دی پروجیکټ ډایریکټر چې د ډېر غټ پروجیکټ د 27 ارب روپو د ټول هیلث د ټول نغټ پروجیکټ یو دی کې بیرونی فندینګ هم شامل دی د بار ملکونو نو ظاهر خبره دی د لپاره یو پروجیکټ ډایریکټر اناونس کو چې موږ د لپاره یو آزاد پروجیکټ ډایریکټر خلونو سابقه یو ډي جی هغه چې ریټایر شو غیلتا بوتال ته پارک مطلب دا چې پارکینګ لاټ کې ولګو او خپ ډیره تنخواه باندې دا پروجیکټ هغه تور کو صحیح خو به هر حال هغه سابقه ډي جی چې کوم هغه چې د پروجیکټ حساب کتاب ټول ولګو نو هغه هیلث ډپارټمنټ ته یو ریپورت پیش کو هغه ډېر خطرناک ریپورت وغه کې دا ویلو چې چونکې سامان خو ما سره په الحال 50% سامان هم نشته دغه دا خبر وکړه خو چې کومه پیسې مختص وینو پیسې هم موږ سره نشته او پیسې موږ ټول چې دي دغه پیمنٹ کړي دي ارشاد صاحب کله چې ګوره دی کې قانوني طریقه دا چې کله سپیسیفیکیشن شي او سپیسیفیکیشن کمیټي جوړ شي هغه شرایط ته کې چې موږ ته دا سامان پکار دی دا د کوالټي والا پکار دی په دومره پیسو به دا مونږ خلو بیا هغه سامان چې د کمپنی ته ظاهره خبره ده چې کومه کمپنی هغه بیډینګو کې هغه کامیاب شي نو کمپنی هغه سامان لپاره آرډر واخلي آرډر سپلای شي نو هغه سامان بیا سپلای کی چې سپلای کی د دې لپاره بیا سرکاري تور باندې یو انسپیکشن کمیټي جوړ شي او هغه انسپیکشن کمیټي چې دا هغه ټول سامان وګوري او بیا کلیرنس ورکي د کلیرنس نه پس چې کوم دی بیا د پیمنٹ مرحله زید صاحب دا کومه کمیټي ذکر چې تاسو کوئ چې کمیټي جوړ شي نو هغه به ګوري چې دا کم هسپتال یا کومه اداره ده هغه ته د سامان چې کم دی نو هغه پراپر سپلای شوی ده دغه نه وروسته به هغه خپل ریپورت ورکوي جی بالکل ګوره یو خو خبره دا ده چې سامان چې کله راشي نو هغه به هیلث ډپارټمنټ هغه ته وایي مثال په تور چې دا سامان مونږ پلانکی هسپتال د لپاره غستل شوی ولته دا ورسې دا ولته دا مونږ انسټال کو یا ډو انسټال هم نه کو ولته دا پروت دی دا سامان دا انسپیکشن کمیټي بنیادی کار دا دی چې دا لاړ شي او ټول سامان فزیکلی چې کوم دی هغه سامان چیک کی چې آیا سامان شته کنه شته بیا بل خبره دا ده چې دا کمیټي یوازې دا کار هم نه دی چې دا صرف د بینه سر اوچت کی وګوري چې او ماشين پکې پروت دی دا ماشين استعمالول چې کوم دی د دې هم څه طریقه کاری څه وارنټي څه ګارانټي څه خوې کنه د دې لپاره هم نو هغه باندې هم په دې کې اکثر چې کوم دی د بایومیډیکل چې کوم انجینیری هغه هم پکې شاملي او هغه ټول د اکوپمنټ ګوري خو مزه خبره ده چې انسپیکشن کمیټه چې کوم ریپورت ورکو دا ریپورت ورنه کې ټول سامان ګوره چې تا ته 100% سامان کله راشي بیا ته پیمنٹ کې سرکاري اوس پورې غوښمن دا نه دي کتلی چې ته په مخ کې دغه باندې پیمنٹ کې ډایرکټ براه راست پیمنٹ کې چې اوس پورې چې تاسو سره لا سامان چې دی هغه نه دی پورا نو په دې کې انسپیکشن کمیټه چې دی هغه بالکل سترګې پټې کړې او دا سامان پیسې چې دی هغه پیسې هلته ورسېدي نو بیا ارشاد صاحب خبره ده چې زما خپل دا خیال دی چې دا چا چې دا نشاندهي کړې دا هغه هم سدسه فرشته نه و چې هغه د غني د ملک او قوم د پاره دا نشاندهي کوله اصل مسله دا و چې د ټول پروجیکټ کې عمدک پیسې وي چې دا کم د سامان غستلو ولا پیسې وي دا د پیسې وي چې د کمیشن هم غستل کېدل شو د کې اخو د خو نور پیسې هم سیټ کېدل شي کم چې روایت دي نو هغه هم هغه ته پته ولګي چې دومره غټ پروجیکټ ما ته حواله شو خو د کې مخ کې سشته دی نه چې کم پیسې وي هغه الریډي سرچ وی دي او نور چې کوم پیسې دي هغه کې غیس نشي کولای نو هغه د دې د وجه هیلث ډپارټمنټ ته نشاندهي وکړه دی او نشاندهي چې وشو نو اوس هیلث ډپارټمنټ وایي چې چونکې دا ډېر سیریس خبره ده او د کې واقعي خبره ده چې ډېر شک خو
ال پیدا شي چې کله انسپیکشن کمیټه مطلب د غي ریپورت مخه ترغه وږي کې اغي چې دار سے کلیر کړی دي او الریډي چې په میدان کې بیا چې زما پرون کوم ټیک د زاهد صاحب ډیره مننه زاهد میرو خیل صاحب تاسو انکوایري حواله سره د سیاحت محکمه چې کوم ده نو هغه د انکوایري هم کنډکټ کړی ده دغه شان انکوایریانې کیږي هم بیا به څه نتایج راځي دا خو به په وخت خبره کیږي چې دغه خو دغه شانتي مختلف د سیاحت محکمه کې چې کوم مختلف انکوایریز کیږي پای کې د کې ټي ایچ انکوایري هم شامل وه د اوسه پورې د هغې هم څه نتیجه چې کوم نو هغه مخې ته نه ده راغلې. ګرانو کتونکو پروګرام کوړه شانتي دمه کوو چې واپس راشو نو بیا چې کوم نور ټاپک د موږ سره په هغې به هم خبرې کوو. د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. د لوبو مقابلې چې کوم دي د سکولونو کالجونو یونیورسټو په سطح باندې دا په دې میاشتو کې منعقد کیږي. په خیبر پښتونخوا کې هم دغه چې کوم مقابلې وي د یوې میاشتې نه کالجونو په سطح باندې هغه شروع وي. د مختلف زونونو په سطح باندې چې کوم پلیئرز وو هغه د زون په سطح باندې هغې ټیمونو خپل چې کوم زون ګټلی وو هغه په پېښور کې چې کوم فاینل راونډ دی پای کې د شرکت لپاره راغلي دي. دغه مقابلې چې کوم دي نو هغه روانې دي. دغه مقابلو کې 14,000 پورې کسان طالب علمانو چې پکې جنکۍ هلکان شامل دي حصه اخیستې ده. 290 کالجز ترمنځ دغه مقابلې وي. اخري چې کوم اوس د صوبې په سطح کوم مقابلې روانې دي په دغه کې 800 کھلاړیان چې کوم دي نو هغه حصه اخلي. دغه 4 لوبې دي چې پای کې کرکټ دی، والیبال دی، فوټبال دی او بیډمنټن دی. دغه مقابلې کیږي. نن چې کل پېښور کې دغه په حیات آباد سپورټس کمپلیکس کې د دغه افتتاح وشوه نو څه د کھلاړیانو افیشل سره زموږ خبرې ترې شوي دي. اول زو هغه اورو بیا په هغې خبره کوو. نن چې دا نو افتتاح شوه د کالج گیم او مونږ چې دی یونیورسټۍ والا یو مونږ د دې کال وینر یو عبدالولي خان یونیورسټي سایډ نه مونږ چې والیبال وینر یو ګرلز چې او لکه سپورټس یو ډېر ښه گیم دی. لکه زه ویم چې جنکۍ ډېرې چې دی نو لکه سپورټس ته راشي ځکه چې د جنکو لپاره ډېر ښه دی سپورټس او د سپورټس فیلډ د نوشهره نه او کرکټ ټیم سره او ډېر زیات خوشحالي ځکه چې داسې ایونټس پکار دي خلکو ته باید چې خلک مخې ته راشي. جی کرکټ کا راغلی یو نور اصل نور گیمز هم کوو خو ډېر زیات ټیم کې کرکټ کې راغلي. جی موږ ډېر زیات خوشحالي ځکه چې داسې اپرچونیټیز موږ ته میلاودل پکار دي چې موږ مخکې لاړ شو او ډېر زیات خوشحالي چې لکه داسې انوایرمنټ دی نور ته هم چې مخې ته راشي او لکه مطلب دا فیلډز جوین کړي ډېر زیات مخکې اپرچونیټیز خلکو ته دې کې میلاویږي او ډېر زیات ښه کار دی. السلام علیکم، زما نوم ساره خان دی او دا شاندار ده. د مونږ د نوشهره ډیګري کالج نه دغه کوو او مونږ چې دلته کې مطلب سلیکشن زموږ شوی دی هغه مردان زون دپاره مونږ کوو او هغه کرکټ دی ډېره زیاته مطلب لکه دې ته پکار دي چې مطلب دغه شان زموږ یوت دغه شان رامخکې کړي نو انشاءالله نو ډېر زر به زموږ ملک چې دی نو هر لحاظ سره بیسټ شي. داسې مطلب چې څوک پیرنټس د هغې نه دغه کوي نو زه به هغې ته هم ریکویسټ کوم چې مطلب څنګه هلکان دغه شان دي ورځي لوبو ته نو دغه شان دي جنکۍ هم سپورټ کړي مخکې دي بوځي او د مرغۍ چې څنګه پنجره کې وي هغه چې ازادې شي نو خوشحاله هم وي او بیا ډېرې څوکۍ نو دغه شان به زه د هغې ته هم یم چې مطلب دی خپل د لوریانو ته لږ شان مکور کړي ځکه چې هر یو جنۍ ماشاءالله هر چا کې ډېر ټیلنټ دی خو بس هغه مونږ د کور د وجې مطلب دغه نه کوو. مونږ خو بیسیکلی چترال نه راغلي یو ملکنډ ریپرزینټیو کوو او ډېر ښه ایونټ چالو دی کالجیټ گیمز دی او دا یوت دپاره ډېر ښه کار کوي مونږ دپاره مونږ ډېر زیات خوشحاله یو. مونږ بیسیک دغه فوټبال گیم کوو مونږ اوس فوټبال میچ دی د هزاره ډیویژن سره. فرست خو د پی سی پی مونږ ډېر شکریا ادا کوو چې دا ایونټ یې زموږ دپاره دغه کړی که نه دې باندې مونږ ته ډېر چیرې که نه ډېر په سټوډنټ باندې ډېر ښه سر پرېوځي بالکل سټډي سره په سپورټس باندې فوکس کول چیرې که نه نو دا یو ډېره ښه دغه ده نو انشاءالله زموږ دغه دی چې پاکستان نوم روشن کو او خپل کالج نوم روشن کو. اسپورٹس جرنلزم کی جہاں تک میں بات کروں کو میں کافی ٹائم سے اس فیلڈ میں ہوں. میری اپنی جیسے میں کہوں ڈگری بھی میری جرنلزم کی ہے. بہت ساری سٹیز میں بھی میں نے کام کیا ہے, کشمیر میں بھی میں نے کام کیا ہے. لیکن پشاور کی جہاں تک بات ہے, پشاور میں جب سے میں نے ایونٹس اٹینڈ کرنا شروع کیے ہیں, یہاں پہ لوگوں کا پیشن دیکھے, پلیئرس کا پیشن دیکھے, ان کا جو جنون ہے, ان کا جو جذبہ ہے اسپیشلی اسپورٹس کی طرف, یہ بہت قابل تعریف ہے. اور جیسے ہمارے آفیشلز ہیں انیشیٹو لے رہے ہیں, پلاننگز کر رہے ہیں اسپورٹس کے لیے, فیوچر کے لیے, وہ
میں نے کمپیریزن بھی کیا ایونٹ سے، میں نے ذکر بھی کیا جب ہماری اسکولنگ تھی تو اس وقت ہمیں اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تھا، ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز بھی نہیں تھی. لیکن آج کل جو ہمارے پلیئرز اسپیشلی فیمیل پلیئر کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور میں آج بھی ذکر کروں گی کہ بہت خوشی کی بات ہے یہ کہ جس طرح سے میل پلیئرس کو اپرچونیٹیز مل رہی ہے سیم اسی طریقے سے فیمیل پلیئر کو بھی اپرچونیٹیز مل رہی ہے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ جس طریقے سے یہ فیلڈ جا رہی ہے، جس طریقے سے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، اسپورٹس ہماری KPK میں جا رہی ہے، آئندہ بھی یہ اسی طرح رہے. اور KPK ہماری بہت رچ ہے، کلچر میں بھی بہت رچ ہے ہماری، اور ٹیلنٹ بھی بہت ہے. آج بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ صرف پشاور کی بات نہیں ہے، سوات، چترال، چارسدہ، DI خان، بہت ساری یونیورسٹیز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پارٹیسپیٹ کریں گی اور KPK کو بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر رہی ہیں ساری ٹیمز. اسپورٹس دیکھیں، اگر ہم لوگ اسپورٹس کی جب بات کرتے ہیں ہم صرف فزیکل حوالے سے کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فزیکل ہیلتھ کے لیے تو اسپورٹس ہے ہی ضروری، لیکن مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کی اسپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہماری یوتھ تھوڑی سی آف ٹریک جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ، ان چیزوں پہ اتنے زیادہ مگن ہو چکی ہے کہ اسپورٹس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. لیکن ان حالات میں جب آپ لوگ اس طرح کی ایونٹس دیکھتے ہیں، اسپورٹس دیکھتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں یوتھ کا آگے آنا دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، مائنڈ آپ کا ریلیکس ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ہمارے اندر جذبے موجود ہے، ابھی ہم لوگ آف ٹریک نہیں ہوئے ہیں. خو زه په خبر کې اوسېږم شروع نه او زما ټیبل ټینس سره ډېر شوق دی، زه خپله ټیبل ټینس کوم او دا زما خیال سره چې داسې نور اپرچونیټیز کافي پکار دي د نن سبا جنکو دپاره، هلکانو دپاره، خو خاص طور جنکو دپاره، ځکه چې هغوی داسې شیزونو ته مخکې راوځي نو هغوی ته د دنیا پته لګي، هغوی خپل پریکټیکل لایف ته راځي، هغوی سره ایکسپیرینسز چې وشي نو هغوی ته پته لګي چې ښه مونږ دې خلکو سره څنګه ډیل کوو، هغې سره څنګه کوو، هغوی فزیکلی فټ وي، منټلی فټ وي، نو دا شیزونه یې دپاره ډېر فایدهمند دي. زما خیال سره چې څوک سکولونه نه وایي نو هغوی ته خو بیا ډېر ضرورت دی د دې شیز چې هغوی یو طرف ته نه نو بل طرف ته دې راشي. نو پاکستان د هر طرف نه ترقي کوي، چې هغوی په سبق کې ترقي نه کوي د پاکستان دپاره نو هغوی د لوبو کې پاکستان ریپرزینټ کړي، مخکې هغې ترقي دي وکړي. کوم چې د سکولونو ماشومان دي چې هغوی اوس نه د ګیمونو کې د پروګرامز له راځي نو د هغوی به نور هم زړه راوچتېږي چې مونږ کالج ته شو نو مونږ مخکې گیم وکړو، چې یونیورسټي ته شو نو مونږ پارټ والو، ځکه چې بچپن نه ماشوم ته یو شیز په ذهن کې وانه چې نو هغه مخکې بیا ډېره ګرانه شي. څه خلکو دپاره چې دی نو چې کم دې ته یو پیشن دی د هغوی وایي چې مونږ هم دې کې مخکې تلل غواړو نو هغوی دپاره بیا لږه سبق کې مسله راځي، ځکه چې هغوی څونه ټایم سکول کې کالج کې تېروي نو هماغه عمره به هغوی دلته هم تېروي. خو چې کم خلک وایي چې نه مونږ دا سپورټس چې دی نو سایډ هابي کوو لکه ځان دپاره هسې زړه مشغولتیا دپاره نو هغوی دپاره بیا دونه په سبق افیکټ نه کوي، ځکه چې هغوی بیا هغه بیلنس کولی ته پته وي. موږ دلته حیات آباد ډیګري کالج نه راغلي یو، زه خو هسې سپورټس کې داسې ریسز یا داسې هغه کوم خو دی نه علاوه دا ډېر ضروري لکه ژوند کې ایکسپوژر پکاري که نه، لکه دنیا ډېره مخکې لاړه او مونږ دې هغې کې پاتې شو چې نه جنکۍ به نه کوي، نو دا ډېر ضروري چې لکه جنکۍ دې کې مخکې لاړې شي او سپورټس وکړي او د پاکستان نوم روشن کړي. او دا یو هرډل خو دی ترقۍ نه، خو لکه مور پلار ته پکار دی چې لږ اوپن ماینډډ شي، لږ ایجوکیټ کړي یا بچي هغوی ایجوکیټ کړي چې لکه مونږ دې ته پرېږدي او مونږ لاړ شو مخکې دې کې دا د عزت کار دی، ریسپیکټ میلاویږي ملک ته مو او ځان ته مو ټول خلک یې ښه لفظونه کې بیا یاد ساتي. جی زما نیم شایسته دی، زه حیات آباد ډیګري کالج نه راغلی یم اور سپورټس نن چې کوم مونږ وکړو ډېر انجوایمنټ مونږ وکړلو. مختلف گیمز کوم څنګه ریس شولو، ریلے شوه، لانګ جمپ، هائی جمپ، دا ټول ما شوق دی، ډېر کانفیډنس پکې راولي. لکه ضروري نه ده چې دا وایي چې دا گیم صرف بوایز کوي، گرلز ته هم پکار دي چې ځان کې کانفیډنس راولي. اور چې کم پیرنټس دي چې کم جی بالکل د دې چې څونه فایدې د سټوډنټس ته رسي نو هغه د مثلا سټوډنټس ولاړ دي د اسلامي کالج یونیورسيټي دی الریډي چې کوم د والیبال چیمپیون دي دوی ته د دې د فایدې پته ولګي چې دې څونه ایکسپوژر شو په دې ټورنمنت کې په دې پلیټ فارم باندې دې کې د پلیئر پته ولګي په مخ کې باندې راشي د پاکستان نوم د خیبر پختونخوا نوم چې کوم دی هغه روښانه کړي، بل دې ته د ټول لغته چې کومه فایده ده د پلیئر ته چې دوی ته فاینانشلی سپورټ هم ملو شي. ټیک ده جی د هغې وجه دا ده چې دې کې کم ښه پلیئر دي لکه دلته کې چې کم د دې ایونټ شونې کې افیشل راغلي د والیبال دا کم چې جنرال سیکرټري د خیبر پختونخوا دی هغې وګوري چې کم داسې پلیئر وي ډیزرونګ چې هغه دوی د ډپارټمنټ ته لاړ شي نو هغې کې ماشوم ته چې کوم پلیئر چې کوم دی نو هم فایدې ملو شي، فاینانشي سپورټ ته ملو شي او هغه چې کوم دی نو مخ په وړاندې باندې نور کوشش هم کوي د سپورټس پرمختګ دپاره او د خپل ځان د پرمختګ دپاره. زموږ خو څنګه چې تاسو خبرو وکړئ د سپورټ جرنالیست زما په هر یو پروګرام کې عمده خبرې وي، عمده زما
مینځداري وي پیرنټس ته خاص کر چې کوم ماشومان سکولونو ته نه ځي او هغوی په دې غیر دغه سرګرمي چې کومې دي مطلب لکه غیر ضروري مطلب هغه نه سبا چې کوم دی هغه آیس دی هغه نور داسې نشي دي د هغې نه د لرې کېدو دپاره د سپورټس میدانونه چې هغې نه بل ښه یونیورسټي ښه کالج ښه سکول بل نشته دی. جی دغه لوبغاړو د هغې خبرې تاسو واورېدلې د هغې سره سره چې کوم د کرکټ ایکسپرټ د لوبو ماهرین هغې هم خبرې وکړې. دوی وایي چې کوم دغه لوبې چې کوم دي نو هغه نه یوازې د چې کوم زمونږ فزیکل هیلث دی جسماني صحت دی د هغې لپاره ضروري دی بلکې چې کوم زمونږ ذهني صحت دی نو د هغې نه زیات دغه ذهني صحت لپاره ضروري دی. او نن سبا که موږ وګورو نو زموږ زیات یوت چې کوم دی نو هغه خپل وخت په سوشل میډیا په دغه باندې انټرنیټ باندې خپل زیات ټیم تیری نو بیا دغه شانتې د دغه نشو تماشو د دغه قسمه مصروفیاتو نه بچ کېدلو لپاره ماشومانو چې کوم هغه د کالج دي د یونیورسټي دي د سکول دي دغه لوبو کې هغې ته حصه اخیستل چې کوم دي نو هغه ډېر زیات ضروري دي. او بیا فیمیل سټوډنټ پکې هم نو هغې هم وایي چې دغه د دې لپاره هم نه یوازې د میل سټوډنټ لپاره بلکې د فیمیل سټوډنټ لپاره هم دغه لوبې ډېر ضروري دي چې پای کې دې حصه واخلي. ګرانو کتونکو پروګرام کې وړه شانتې دمه کوو چې واپس راشو نو بیا به نور چې کوم موږ سره ایشوز دي هغه به هم ډسکس کړو. د مینه پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. د پروګرام په دې برخه کې به خبرې اترې کوو. وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار هغې ویلي دي چې امریکا موږ د روس نه د تیلو اخیستلو نه نشي منع کولی. دوی وایي چې موږ به کوشش کوو چې د بھارت او روس ترمنځ کوم شرایط طے شوي دي یا هم هغه شانتې شرایط یا د هغې سره چې کوم نږدې کوم شرایط دي چې د هغې نه زیات مختلف نه وي په هغې باندې موږ د هغې سره خبره وکړو. او دا وایي چې دغه د امریکې سټیټ ډپارټمنټ حکام سره چې کله د هغې د امریکې دوره شوې وه پای کې هغې خبرې اترې کړې دي. نو بیا چې دغه د روس سره دغه معاهده وشي نو عامو خلکو ته به څومره فایده وي په دې باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره دا وخت عبدالوهاب صاحب موجود دي ماهر معاشیات دي سردار ګړی کالج کې د لیکچرر په توګه خپل خدمات ترسره کوي. عبدالوهاب صاحب ډېره مننه پروګرام کې جاین کولو. که دا راته لږ ووایې دغه اسحاق ډار صاحب سټیټمنټ چې کوم دی نو هغه به تاسو کتلی وي په کوم نظر ګورئ تاسو دغه سټیټمنټ ته د تیلو اخیستلو په معامله کې چې کوم رکاوټونه دي د امریکې د سایډ نه چې کوم آیا تاسو ګڼئ دا ختم شوي دي او که دغه ختم شي نو بیا به موږ ته پاکستان ته څومره فایده وي عامو خلکو ته به څومره فایده وي دې نه؟ دوباره به کوشش کوو عبدالوهاب صاحب سره چې دغه کوم د روس نه د تیلو د اخیستلو کومه خبره اترې کېږي. تیر حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کوم په وفاق کې هغې هم دغه کوششونه کړي وو چې په دې باندې هغې د روس نه چې کوم دی تیل واخلي او بیا دغه چې کوم عام مارکیټ کې کوم د تیل میلاویږي د هغې نه د هغې قیمتونه کم وي. دلته مسلسل چې کوم که موږ وګورو نو د دغه تیلو په قیمتونو کې په عالمي مارکیټ کې د هغې قیمتونه ښکته روان وو. پاکستان کې چې کوم د هغې قیمتونو نو هغه مسلسل په بره روان وو او په 3 ځله په هغې کې 100 روپۍ چې کوم نو اضافه شوې وه. عبدالوهاب صاحب را سره یو ځل بیا موجود دي. عبدالوهاب صاحب که راته لږ ووایئ چې دغه اسحاق ډار صاحب سټیټمنټ به تاسو کتلی وي آیا تاسو ګڼئ چې دغه د روس نه تیلو اخیستلو چې کومه معامله وه په هغې کې چې کوم رکاوټونه وه هغه ختم شوي دي او بیا څه ګڼئ که فرض که دغه پاکستان دغه تیلو دغه معاهده وشي د روس سره نو څومره فایده به وشي پاکستان ته؟ ډېره مننه ارشاد صاحب او تاسو د ټایم راکولو کال کټ شو سر په هغې باندې ایکسکیوز. او خبره دا ده چې د آیل پرایسز چې کوم دي دا په کموډیټیز امپورټس چې کوم دي جی وت که مونږ سوچ وکړو نو دې سره چې مونږ کموډیټي پرایس رایز کم راغلی دی هغې کې به 8% پورې پرایس ډیکریز راتلی شي لکه 8% پورې مونږ قیمتونه هغه قیمتونه چې هغه آیل پرایس سره لینک دي په هغې کې په پرایس کې کمې راتلی شي. جی او ډېر یو ښه اقدام دی د موجوده حکومت چې مونږ ته لیس کاسټ پرایس باندې دغه میلاو شي آیل میلاو شي او ایز ا هول د دې نه بینیفټ یو ویلفیر بینیفټ مونږ ته حاصلېدی شي. صحیح ده. عبدالوهاب صاحب که موږ وګورو دا په تیر حکومت کې هم داسې څه خبرې کېدلې او د پاکستان تحریک انصاف حکومت به دا خبره کوله چې موږ د هغې سره معاهده کوو
هغه وخت کې په هغې کې څومره پیشرفت شوی و او اوس څه ګڼئ مشکلات به اوس څومره پاتې دي چې دغه معاهده کولو کې؟ اگر چې تاسو وګورئ دا مشکلات چې کم حد پورې ختم شوي دي په دې کې موږ ګورو نو د انډیا کم آیل امپورټ کوي د رشیا نه او اصل کې دا یو پولیټیکل ټریډ آف ته په دې کې د پالیټکس ډېر انوالومنٹ دي پریشرز راځي په ګورنمنټس باندې یو طرف ته امریکا چې هغه کم عالمي قوت ته هغه نه غواړي چې لکه موږ 50 سینکشنز دي بزنس حواله سره تاسو هغه ممالک سره تجارت مکوي یا کم کوي ٹھیک ده جی خو کوم وګورو دا به اوس په موجوده حکومت باندې یو قسمه دغه پریشر وی چې را هغه دا پریشر څنګه هندل کوي خو اورال ډیر یو ښه دغه دا اقدام دی او د آیل په پرایسز کې به ان شاء الله هوپفلی زموږ خلکو ته ډیر بینیفټ ملاوي شي چې د ګورنمنت په دې انیشیټیو باندې کار وکړي او دا پریشر هندل کړي ځکه چې پاکستان الریډي الاینس کې د یو ایس سره او رشیا چې کوم دا اگینسټ د دې دغه دا نو تاسو خپل په دې باندې وګورئ صحیح ده عبدالله صاحب که بیا موږ وګورو نو چې کوم د تیلو قیمتونه دي د هغې اضافه کېدله 3 ځل چې کومه اضافه شوه نو هغه تقریبا 100 روپۍ د موجوده حکومت کړې وه او په هغه کې وروستو بیا سلک ډېر په کې کمی هم راغی بیا چې کوم په هغه تیلو باندې چې کوم مختلف نور ټیکسونه وو هغه پې هم وخت په وخت باندې به سیوا کېدل خو دغه چې کوم هغې براه راست اثرات نو هغه په عوامو باندې راغلل او د هر څیز قیمت چې کوم دی نو هغه سیوا شو د یو عام یو غریب سړي ژوند چې کوم دی د هغې له وجې نه ډېر زیات متاثره شوی تاسو څه ګڼئ که فرض که دغه د روس سره دغه معاهده وشي او دغه تیل موږ ته په ارزانو قیمتونو د هغې میلاو شي چې کوم نن په مارکیټ کې موږ ته میلاویږي نو بیا څه ګڼئ چې دغه د مهنګایۍ کوم صورتحال دی په هغې کې څه کمی راتلی شي براه راست چې کوم عوام دي چې څومره براه راست متاثره شوي دي هغې ته براه راست ریلیف میلاویدی شي ارشاد صاحب که تاسو هیستري وګورئ پاکستان چې کله هم د یوټیلیټي جنریشن دپاره په چیپ پرایس کې څه قدمونه اخیستي دي څومره ګامونه چې پورته شوي دي هغه حتمي او منازلو ته نه دي رسېدلي که موږ د ایران نه د ګیس دغه وګورو پروجیکټ وګورو هغه کوم ځای ته ورسېدو چې پیپل پارټي ګورنمنټ په هغې کې ډېر زیات رول ادا کړی نو که چېرته دا پالیسي یا دا انیشیټیو اینډ ته رسي نو هوپفولي غټ پروفیټ به دا میلاو شي چې دوی موږ لا په آیل په نیټه باندې راکولی شي دوی ته موږ پیمنټس ټایم ټو ټایم کولی شو دوی موږ لا ډېر ریلیف راکولی شي چې هغه موږ لا په دې آیل نو سني وخت کې د آیل په کرایسس کې زموږ چې عام وګړي دي هغوی له ډېر فایدهمند ثابتېدی شي صحیح ده عبدالوهاب صاحب بیا چې کوم د عالمي تاسو په خپلو خبرو کې دغه طرف ته لږ ذکر هم وکړو چې د امریکې لخوا په روس باندې پابندیانې دي نو هغه د ټولو ملکونو لپاره یو شان دي که نه د بھارت لپاره به هغه یو شان دي د پاکستان او دغه شان دي بیا چې کوم نور ملکونه د هغې لپاره به جدا جدا وي ابا جدا په دې وجه باندې چې یو قرضدار دی او یو چې کوم دی خود مختار دی جی نو قرضدار نیشن چې کوم دی مونږه الریډي هغې سره په ډېر څیزونو کې داسې باونډ یو او بل زموږ پولیټیکل انسټیبلټي ده الریډي پولیټیکل کرایسس دي زمونږه نو زه په دې اقدام ته په دې کرایسس کې ډېر ښه ویلی شم چې یو بیا هغه چیپټر اوپن شو چې کوم ایکس ګورنمنټ په نیمۍ کې پرېښی او یا هغوی په دې باندې څه ورکینګ کړی او دا کرنٹ ګورنمنټ خلکو دغه دا د ایکسپیکټیشن دا دي توقعات دي چې دا ګورنمنټ دا غي نه خډلې ورکی نو اټ می بي لکه د دې لپاره هم فائدمن ثابت شي چې تاسو ګورئ د لاست ګورنمنټ ډېر کوشش نو پدې کې چې موږ دا انفارچونیټلی د یوکراین او د رشیا کرایسس رااله نو خبره په نیمه پاتې شو بیا ګورنمنټ چینجینګ رااله نو ډېر داسې فیکټر دي چې هغه دا خبره نیمه کې پرې خو دا ګورنمنټ دې طرف ته توجه ورکړه نو تاسو څنګه نه په دې وخت کې چې کوم د امریکای موډ دی یا د پاکستان هغه چې کوم د روس سره دغه کوم تعلقات دي د یوکرين جنگ صورتحال دی نو بیا تاسو غنئ چې واقعي امریکا به دا وغواړي چې پاکستان د روس نه تیلو دغه معاهده وکړي بالکل تاسو ګورئ دا نننې بیان د وزیر خزانه د دې خبرې دغه ثبوت دی چې هغه غواړي چې ہمیں کوئی روک نہیں سکتا یعنی مطلب مونږ الټیمیټلی دا ډیسیژن واغستو چې د ایکس پرایم منسٹر یا د ایکس ګورنمنت دې چیز لپاره منډې او هلې ځلې د ملک لپاره مفید دي ګنې کله هم یو حکومت د بل حکومت نیمګړی میشن مخکې نه بوزي نو ان شاء الله هوپفلی لکه بینګ ان اکانومیست دا ویلې شمه
چې زموږ سره د آیل پرایسز او د دې نه پایله غوښتو کې به ان شاء الله موږ د پاره ډیر زیات فواید پراته وي. صحیح ده، ډېره مننه عبدالوهاب صاحب. تاسو هم په دغه ایشو باندې خپل نظر چې کوم دی نو هغه موږ سره شریک کړو چې کله د پاکستان چې کوم موجوده صورتحال دی که په دې کې موږ د روس نه دغه تیل واخلو او واقعي آیا که دغه امریکا وغواړي او د هغې چې کوم څنګه اسحاق ډار صاحب ویلي دي چې موږ نشي منې کولی، زما د هغې سره خبرې اترې شوي دي، نو بیا دوی وایي چې کوم د معیشت ماهرین دي معاشیاتو نو هغې هم بیا دغه خبره کوي چې د هغې سره به پاکستان کې چې کوم دغه صورتحال دی د ګرانۍ دغه به هم کنټرول شي او بیا چې کوم دغه د هغې سره تړلي کوم دغه دي مشکلات دي نو هغې کې هم کمی راتلی شي. ګرانو کتونکو پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو، واپس راځو موږ سره اوسئ. د مې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. د پروګرام په دې اخري برخه کې به خبره اتره کوو د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د ملازمینو چې نن په ټوله صوبه کې هغې احتجاج و، په مختلفو ضلعو کې هغې احتجاجونه کړي وو، هغې ریلیانې ویستلې وې. دوی وایي چې کوم 15 کاله سروس سټرکچر دی سروس دی د دې د هغې په بنیاد باندې د دې ته اپګریډیشن ورکړی شي. نور هم د هغې څه مطالباتو په هغې باندې به خبره اتره کوو. خو اول چې کوم دغه په مختلفو ضلعو کې دي احتجاجونه کړي دي، هلته زموږ همکارانو د هغې سره خبرې اترې کړي دي. اول دغه ملازمینو چې کوم مشران دي د هغې خبرې اورو، بیا راځو په خبره کوو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علی عمران DCMA EMA ایجوکیشن مانیٹرنگ کا جو کام کرتے ہیں. بیسیکلی ہمارے میں کہوں گا کہ مطالبات تو نہیں ہے، ہم حقوق کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو، جو ملازمین ہیں، سب کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملے. 9 سال تقریباً ہو گئے ہیں ہمیں ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے. 2014 سے ہماری ریگولرائزیشن ہوئی ہے، دسمبر میں ہمارے 9 سال پورے ہو جائیں گے. لیکن سٹارٹ سے ہمیں جو ڈیزگنیشن 16 BPS 16 دیا گیا تھا ابھی تک وہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ منیمم ہمیں 5 ایئرس پہ اپگریڈیشن دی جائے 17 میں. اس کے علاوہ ہمیں سروس اسٹرکچر جو ہے پراپر جس طرح باقی ملازمین کا ہوتا ہے ہمیں پرووائڈ کیا جائے. اور اس کے علاوہ ہم سے ایکسٹرا جو ڈیوٹیز لی جاتی ہیں تمام ڈپارٹمنٹس میں ان کی ادائیگی ہوتی ہے، ان کو ریمونریشن اس کا ملتا ہے. لیکن ہمیں آج تک 1 روپے کی بھی ریمونریشن اس سلسلے میں ادا نہیں کی گئی، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں پرووائڈ کی جائیں. اس کے علاوہ ہم نومنکلیچر جو ہے ہمارا وہ پراپر تبدیل کیا جائے، کیونکہ یہ مانیٹرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، جہاں پہ بھی مانیٹرنگ کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اسی کے مطابق نومنکلیچر ہمیں پرووائڈ کیا جائے. اس کے علاوہ اس ڈیوٹی کو ادا کرتے ہوئے ہمارے بہت سے بھائیوں کے اور بہنوں کے مطلب شہادتیں بھی ہوئی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں. لکی مروت کا انسیڈنٹ ابھی تک لوگوں کو بھلا نہیں ہے. وہاں پہ ایک فیمیل کو اٹیک کیا گیا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہاں پہ 4-5 ہمارے DCMA زخمی تھے. ایبٹ آباد میں اس طرح کی انجریز بھی ہوئی ہیں، ڈیتھس بھی ہوئی ہیں دوران ڈیوٹی. لیکن ان کو کوئی ڈیتھ کمپنسیشن یا میڈیکل کے حوالے سے کچھ بھی ان کو ابھی تک پرووائڈ نہیں کیا گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں جس طرح باقی ملازمین کو ملتے ہیں وہ ہمیں بھی مہیا کیے جائیں. اس کے علاوہ یہ جو ہم آج روڈوں پہ ہیں، ہم نے ڈیوٹی جو سٹاپ کی ہوئی ہے، تو یہ ہم نے ابرپٹلی نہیں کیا بلکہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آئے ہیں. ہم نے اپنی پوری کوششیں کی ہیں. ہم یہ تمام سالوں میں سیکریٹریٹ میں اور اپنے ہیڈ آفس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے رہے ہیں باقاعدہ لیٹرز کے تھرو، اور ہم نے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں، ہمیں یہ آپ مہیا کریں. لیکن ابھی تک کسی کے کان پر جو تک نہیں رینگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نے فی الحال تمام ڈیوٹی سٹاپ کی ہیں. اسکولز وزٹ نہیں ہو رہے، ٹیچرز کی ایبسنٹیزم رپورٹ نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے انرولمنٹ رپورٹ نہیں ہو رہا، بنیادی جو سہولیات ہیں وہ رپورٹ نہیں ہو رہا ہے. ایجوکیشن کا زیادہ بیک بون جو ہے آج کل آپ کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کو بتائے گا کہ EMA بیک بون ہے، جس کی وجہ سے کافی امپرومنٹس آئی ہیں ایجوکیشن کے سیکٹر میں، اور ٹیچرز کے اٹینڈنس ہم نے کنٹرول کی ہے. بنو سے بلانگ کرتی ہوں. یہاں پہ آج ہم اکٹھے ہوئے تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے. سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پراپر سروس اسٹرکچر دیا جائے. ہم 9 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو سروس اسٹرکچر ہے وہ ابھی تک نہیں بنا. اس کے علاوہ ہمیں 5 سال پہ اپگریڈیشن ہونی چاہیے کہ اپگریڈیشن میں مطلب ہم ابھی 16 پہ کام کر رہے ہیں تو ابھی ہمیں 17 ملنا چاہیے. تیسرا ہمارا
मुतालबा ये है कि हमारा नॉमिनक्लेचर DCMA से तब्दील किया जाए और जिस तरह बाकी लोगों को मतलब प्रॉपर नॉमिनक्लेचर जिनका होता है इसी तरह हमें भी मिला जाए और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टास्क जो हम कर रहे हैं, अभी तक हम 26 मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क कर चुके हैं लेकिन किसी की भी पेमेंट नहीं मिली। और फ्यूचर में भी हम ये नहीं कह रहे कि हम टास्क नहीं करेंगे, हम टास्क करेंगे लेकिन हमें उनकी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि ये हमारा जायज़ हक है। इसी तरह हम जो है एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो है ये पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के आर्मी है, तो हम चाहते हैं कि मतलब हम जिस तरह आर्मी पूरे मुल्क को चलाती है, हिफाजत करती है, हम भी इसी तरह अपने एजुकेशन को प्रॉपर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो हमारे बहुत से बहन भाई जो है उनके साथ मतलब ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, कई जो है वो शहीद हो चुके हैं, कई बंदे जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं लेकिन उनको अभी तक कोई माली मदद, कोई भी उनको किसी किस्म की मदद नहीं मिली। बल्कि हमारे जो कुछ DCMA है, एक DCMA लकी मरवत से है, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनको ने अभी तक सर्जरी पे 70-80 लाख रुपए लगाए हैं लेकिन हुकूमत ने उनको कोई कंपनसेशन तो नहीं दी बल्कि उसको टर्मिनेट कर दिया है। तो ये कोई तरीका नहीं है, हमें मतलब हमारे हकूक़ जो है हमारे हकूक़ पूरे किए जाए। सर मुझे 2014 सर लगा डिपार्टमेंट जुड़ सवा देगा ना اول دی مشتوی چې موږ به تاسو ته د نارمل دغه غوندې لکه څنګه چې دا نور ټیچران پرمننټ سو تاسو به پرمننټ سئ، تاسو احتجاج مه کوئ. خو موږ په دفترو کې ناست خپل دغه ډیوټي وکوله، احتجاج مو نه کوله. دی ټیچران پرمننټ سو ورسره IT پرمننټ سو لیکن موږ ته دغه څه ډیټ راکوله چې تاسو ولکار شوري دی، تاسو ولکار شوري دی. اوس چې موږ پرمننټ کو 2018 نه تر اوسه پورې نه د موږ سروس سټرکچر شته، نه د موږ د اضافي ډیوټیانو دپاره موږ ته دي الاونس راکوي. موږ سره لکه هر ډپارټمنټ چې اضافي ډیوټي وي هغه دي موږ ته مانیټرینګ والو ته راکوي لیکن دي موږ ته الاونس نه راکوي، سروس سټرکچر نه راته جوړوي، نه موږ چاره خاص دغه شته چې موږ به سالونه بعد موږ اپګریډیشن کاږي. موږ سروس ته نه 10 کاله سو لیکن موږ هیڅ نه دغه مو نشته، سروس سټرکچر مو نشته، موږ ته نه پته لګاړي چې موږ مخ ته څه فیوچر ده. جی میں DI خان ڈسٹرکٹ کی فیمیل DCMAs میں سے آپ کو کچھ مین پوائنٹس بتانا چاہوں گی کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہمارا بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ تو بخوبی ہم لوگ ادا کرتے رہے ہیں اور پچھلے 9 سال سے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سی اضافی ڈیوٹیاں دی ہیں جس کا مڑ کے مطلب کریڈٹ تو لیا جاتا ہے. ہمارے جو منسٹر ہیں ایجوکیشن منسٹر وہ ہمیشہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے تعلیمی میدان میں بہت سی امپرومنٹس کی ہیں اور بہت ترقیاں کی ہیں، بہت آگے گئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو بیک بون ہے جو کہ ہمارا EMA ادارہ ہے جس نے جا کے وہ جو گھوس اسکول سے ان کو کھولا ہے، جا کے جہاں پہ بچے نہیں آتے تھے اب وہاں پہ جا کے بچے موجود ہیں، ان کو بنیادی سہولتیں دی گئی ہیں کنڈیشنل گرانٹ کی مد میں. اسی طرح بہت سے ترقیاتی کام کیے گئے ہیں اسکولوں میں. جو ڈبل شفٹ کا ایک باقاعدہ مین پروجیکٹ تھا، بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اس کے لیے حکومت نے باقاعدہ نئی بھرتیاں بھی کی ہیں لیکن ہمیں وہ کام بھی اسی ریگولر روٹین ڈیوٹی میں ہی شامل کر دیا گیا. مطلب ہم اگر صبح 7 بجے گھر سے نکلیں گے تو شام 5 بجے آئیں گے کیونکہ ہم نے وہ ڈبل شفٹ والا ڈیوٹی بھی کر کے آنی ہے. تو اس کے علاوہ اضافی معاوضہ تو ایک طرف رہ گیا، دوران ملازمت آن ڈیوٹی ہمارے ساتھ اگر کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، فیمیل زیادہ تر اپنے میلز بھی لے کر جاتی ہیں. ہماری ایک فیمیل کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے ان دا لائن آف ڈیوٹی. تو اسی طرح ہمارے ساتھ اور بھی حادثات ہوتے رہے ہیں. تو اگر اس مشکل حالت میں اگر ہم میڈیکل لیو بھی لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی میڈیکل الاؤنس ملے، کوئی حکومت کی طرف سے مدد ملے، ہماری جو بیسک تنخواہ ہے وہ بھی بند کر دی جاتی ہے، وہ بھی کاٹ لی جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ یہ بہت زیادہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آخرکار ہمیں روڈ پہ آنا پڑا. تو ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارے اس احتجاج کو اپنے نوٹس میں لائیں اور ہمارے بنیادی حقوق ہمیں پرووائڈ کیے جائیں. بہت شکریہ. میجو ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی امپلائزی داتا میجو پیسفل ڈیمانسٹریشن اور DI خان پریس کلب بندے دے DI خان ٹیم دے ٹانک ٹیم اور دے ساؤتھ وزیرستان ٹیم روغن شوی دے میجو چکی میں مطالبے دی نہ تنخیزیو تاول دی نہ اپگریڈیشن دی نہ سکیل غوشتل دی نہ فائنانشل امپلیکیشن جوڑاول دی. امیج ویری سمپل دی چھ یو سڑائی گورنمنٹ سروس تر دریمی ایک ایسا وجوہات وی چھ پینشن وی سروس سٹرکچر وی اپگریڈیشن وی ان سروس ڈیتھ کوٹا وی اور دے خپل فیملی پروٹیکشن وی.
انفارچونیٹلی په ایجوکیشن مانیټرینګ اتھارټي شمیش پرمننٹ خوئی خدا سے هیڅ قسم کمپنسیشن پریویلیجز میشته ټیل اپ ټو نو ندی ملاو چې کیم د ګورنمنت سروینټ رائټ وي یا د کیم د پورا یو کاس پرایویټ جاب خپل بزنس پریش دی او ګورنمنت سرویس ته انټری وکړو په دغه پریویلیجز پورا آشه میشته یا هتر ټیل اپ ټو نو ندو ملاو او ان شاء الله میج ایکسپیکټډ چې پرامن احتجاج په واجه باندې او هم پیسفل پروټیکشن پروټیسټ په واجه ان شاء الله د میج هائی اپس چې کیم دی هایر اپسو ان شاء الله په دا باندې سوچ هو کو میشته ان شاء الله ډیماند روپیرا کو پزکا چې میش په ډیماند شه هر ډیماند جنون دی یو ها داسې ډیماند نشته چې هغه مطلب ایلیګل وي. زه کائنات یم د دې لور نه زه د دې کې پی ایم ای او ډي سی ایم ای یم دوی چې دا نو مطلب موږ خپل حق لپاره راوتی یو زموږ ټول ملګري چې کم راغلي دی باران کې ځکه موږ په سټرایک زموږ حق دا دی چې زموږ سروس سټرکچر نشته د نن ورځې پورې او نه زمونږ اپګریډیشن کیږي او مونږ باندې دوی ایکسټرا ډیوټیز کوي زمونږ دوی کار اخلي او هغه کارکردګي مونږ نه راکوي. زمونږ پوښتنه دا ده د حکومت نه چې مونږ د 9 کالو نه په یو سکیل کې مونږ برتی شوي یو او زمونږ سکیل نه زیاتېږي نو مونږ حکومت ته وایو چې زمونږ سکیل چې دی نو دا دی د اپګریډیشن د اصولو په بنیاد باندې زمونږ سکیل دی زیات کړلی شي زمونږ پراپر سروس سټرکچر چې دی هغه د مخې ته راشي چې مونږ ته هم د خپل ډیوټیز او د دې اندازه صحیح ولګي. د دې نه علاوه زمونږ اضافي ذمہ داریانې چې مونږ راکړل کېږي نو د هغې د مونږ لا صحیح معاوضه چې د هغه د جی دا د ایجوکیشن مانیټرینګ اتھارټي ملازمینو په خیبر پختونخوا کې نن په ټوله صوبه کې د دې چې کوم دی نو هغه نن دغه احتجاج ودي چې موږ په 2014 کې دغه ریګولرایزیشن د دې شوی دی بیا دغه شانتې د اپګریډیشن خبره دی کوي د هغې سره سره دی چې موږ ایکسټرا ډیوټیانې هم کوي خو دا وخت چې کوم دی نو دوی په احتجاج باندې دي او دغه د خپلو مطالبو لپاره دی چې موږ بار بار دغه محکمې سره رابطه کړله تعلیم محکمې سره خو دی دغه مطالبې نه دي منلی شوي نو دوی وایي چې موږ خپل حق غواړو د دغه حق لپاره دی په دغه احتجاج دی او بیا چې کوم د سیلاب کوم سروې و د هغې نه هم د هغې بایکاټ دی نو په کار چې تعلیم محکمه هم دغه سره کینی او بیا د دغو مسلې داسې حل شي چې دغه کم د سیلاب سروې یا نور چې کم دغه د سکولونو د نګرانۍ نظام دی هغه هم دغه شانتې روا دوا پاتې شي. پروګرام مو ختم شوی دی اجازت غواړو الله پامان.